نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عمر رضی الله تعالی عنہ د روایت ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یا معاشر القراء د قاریانو ډلې ارفعوا رؤوسکم خپل سرونه پورته کړئ فقد وضح لكم الطريق ما تاسو ته لار واضحه کړه واستبقوا الخيرات او په نیکو کې مخکیواله او سبقت وکړئ ولا تكونوا عيالا على المسلمين او د مسلمانانو په باور باندې مو اوسېږئ. دا روایت به حقی نقل کړی د نورو کتابونو کې مشته. موږ وینو چې په دې سوشل میډیا باندې یو ټرند روان دی. یو ماشوم له قرآن په لاس کې ورکړی په ترخ کې قرآن نیولی وي. تاسو ته د قرآن واسطه ده چې زموږ مدرسه جوړیږي او زموږ جومات جوړیږي او په دې کې زموږ سره تعاون او مدد وکړي. د الله د رضا دپاره د دې قرآن نه د سوال ذریعه مه جوړوئ. هر چا ځانه لینټري کور جوړ کړی دی، ښه لینټري دیره او حجره جوړه کړې ده. نو کم از کم څومره روپۍ چې د مسلمانان په خپل کور لګوي، په خپل بیټک لګوي، دومره د خپل محلې په جومات باندې هم ولګوي. څومره چې سړی په کور کې خرچه کوي دومره خرچه خو دې په جومات باندې وکړي که نه. دا خو د اجتماعیت ځای دی د مسلمانانو. لہذا دا قرآن په ترخ کې نیول یا مخامخ نیول او بیا دا ویل چې د قرآن واسطه د تاسو ته چې دا ویډیو شیر کوي او یا تاسو ته قرآن دا واسطه درکو چې مونږ سره امداد وکړي، په دې خبرو اترو کې مه پرېوځئ او د دې نه راوځئ. دا څوک چې دا کار کوي، عوام دي او که قرا دي، حفاظ دي، که نیکان دي او که بدان دي، دې ټولو ته درخواست کوو عاجزانه چې د دې کار نه قلار شي. بله اهمه خبره دا ده چې دا خبره ویل چې په ورځ د قیامت به زموږ لاس او ستاسو به ګریواني که تاسو ویډیو شیر نه کړه او مدد ونه کړه. ګوره په ورځ د قیامت به د قرآن لاس د جومات او د مدرسې لاس به او ستاسو به ګریواني چې تاسو قرآن مدرسه او جومات داسې سپکوئ چې په لاس کې ونیول دی چې دې سره مدد وکړئ او هغه وکړئ او دغه وکړئ. ټولو ته دا درخواست دی د قرآن نه ذریعه د معاش مه جوړوئ. جوماتونه خپل په خپله جوړ کړئ، مدرسې په خپله باندې جوړې کړئ. د محلې د خلکو دا ذمواري ده چې هغې خپل جومات خپله مدرسه د آباده وساتي او په هغې باندې د خپل وس مطابق خرچه وکړي او دارنګې په هغې کې که طلبا سبقونه وي د هغو دپاره د قرآنونو انتظام وکړي. هر سړی د خپل بچي دپاره انتظام وکړي چې کم بچي سره قرآن نه وي پلار دې ورله انتظام وکړي. که یتیم په یو مدرسه کې سبق وي دغه محلې خلک د دې رشته دار د هغو باندې دا ذمواري ده چې د یتیم خرچه چې ده هغه برداشت کړي. لهذا د قرآن نه د سوال ذریعه مه جوړوئ او په خلکو باندې بوج کېږئ مه. خلک هسې هم ډېر زیات تنګ دی او پاکستان کې هسې څه نشته څه پسې تاسو قرآن راغستی چې ستا دا قرآن ووایي چې ماله پیسه راکړه. نو دا قرآن سوال له نه دی راغلی، ښه دا وخت یې له نه دی راغلی. دا قرآن لوستو له راغلی دی، ځان پوهه کولو له راغلی دی، د ملک د نظام جوړولو دپاره راغلی دی. نو لهذا تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې دا قسم ویډیوګانې چې قرآن په ترخ کې نیولی، په لاس کې نیولی او وایي تاسو ته د دې قرآن واسطه درکو چې زموږ سره مدد وکړئ او زموږ په جومات کې مدد وکړئ او په مدرسه کې مدد وکړئ. د دې قسم ویډیوګانو نه قلار شئ او دا واسطې مه ورکوئ. په ورځ د قیامت به ځان هم په عذاب کې اخته کوئ او د نورو خلکو دپاره به هم وبال وګرځئ. لہذا څوک چې هم دا کار کوي، که د مدرسې شاګردانې کوي، که د محلې خلک یې کوي، نو دا کار ښه نه دی. لہذا د دې کار نه قلار شئ. په دې کار کې هېڅ فایده نشته. ښه الله خوشحاله که دا پیغام مې په دې وجه باندې په دې ټایم ریکارډ کړه چې دا ویډیو مې مخې ته راغله نو دا زړه مې ډېر زیات خفه شه چې دا مسلمانان نن سبا په څه کې اخته شوي دي. الله خوشحاله که.